زبردست کتاب دی بہترین کتاب دی خیر الکلام کلام اللہ دا خدای کلام دیر غرد دیر بہتر دی آن کتاب سند قرآن حکیم آن کتاب سند قرآن حکیم حکمت اولائے سلستو قدیم برخ القرآن اگر خواہی صبح در زمیر شدید ام آب حیات دا زبردست کتاب دے زندہ کتاب دے جوندے کتاب دے او دا داسی کتاب دے کہ اب حیات پدے کے دن نشتا ہے جو قرآن سر دے مینہ بھی قرآن پاک سر دے وابستگی بھی اب حیات و بدی پکاری اب حیات و بو بدر تبیلو دا قرآن عظیم میوے تغیب طلب کوا قرآن پاک زبردست کتاب دے بہترین کتاب دے اللہ دی دغه کومو ماشومانو چې ختمونه کړي خدای دې بختور او مبارک آمین رسول الله و تبارک بالقرآن برکت حاصل کوي په قرآن عظیم باندې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام دغه ماشومان به خدای بلندۍ اوچتوي ان شاء الله قرآن پاک زبردست کتاب دی زه په مردان کې په یو دور کې د کابل مولوي صاحب سره طالب زلیخا یوسف زلیخا کتاب یې دی نو آلتا پا مردان کی کوچیان دیره یو کوچی راگی مولی صاحب توی مولی صاحب لگدم را باندی واچوا یو تاویز ککای میں پکار دا یا آخر تاوی دی منگا وڑکای بندی جمعاتا یو ملاقات میں پکار دا مولی صاحب ماتا دسیو کدو مولی صاحب دیر خوشتا بساڑو دیر نیک سڑو اللہ دی غریب رحمت دی ماتا وی طالب جانا بساڑو دیر ماليانا سيبا داس جبلان مودي يومي نوي ويننا سيبا دا دير غيرتي خلق دي داس يكوچ وداس يسوزونا بدرباني وخي مالك داس يورسر زما ناغتوي اقصاري اسمار شير دي اللہ علیو وخباني رسل دوستو گرده دو سربل نامي آوال نصار لمولي سيبا رولي گا لمغا تلتا الجمعات کے امون تولداسی کدی جمعات کے دولسنی بجے جدا سڑے رخکارش ما توی چو گوری مالزا پورا پرونه ملاقاتی ما تاچی ویلی مولی صاحب اسمی تصویر باندے وی خواه تی ما مطای تا مولی صاحب ملاو دی وزن تو اس لپٹیم پاتے دی آزانو کے چمنگ دی حکور ٹیس دی کچھ آزان دی سنگتی خدای پا معاملہ کو لگے دی چی دازو ما آزان گوری آزان یو یو کس بل را گا تو یو خوب بندی مولا دی ابل ورته زه جمع خو کی جمع مکړه چې جمع مکړه غبل ته وای چې څنګه چل دا لکه ته دا مولوی صاحب باندې دعا وکړه خو لري زینه راغلی مولوی صاحب راغلی تو سر خبر یو کړه و بس صحیح ده زما منظور دوستا یو سوال دی سوال چې دینو کا سوال په کې پیوي کړه اوس دی چې دا سوال نه وره نو تو خو هغه تعلیم لا پاتې شوی نو مال چې دا سوال دا کوچی سوالم ناشنا سوال ما تو املا صاحب خپکیږي خو نه مالواله به خپکیږي وای وایا یو کس مې دی لیدلې په جهان کې چې به حد زورور نه قوم نه قبیل نه پدر نه مادر نو امت نه بنده د خدای د نو امت پیغمبر دې ډېر صادق روان جنت ته برابر د څه شي ما د ځانه ورته مالي صاحب دا قرآن پاک دی داسې ماته بدلې د خو پاکر مولا دی ما خو په دې سوال اتلس مولا زغلولي ولې دعا دې وکړه په بیا مې سوال هم ترې زده کړ ما دې دا درته چا ښودلی و یو کس مې دې لیدلی په جهان کې چې بې حده زورور قرآن عظیم زبردست کتاب دی دا دومره امریکا یې چې راوپرځولو روس یې راوپرځولو ټوله دنیا کې امریکا وشرمېدله طالب جان وګټله طالب سره خو نور څه نشته خو همدغه تبر و هما ټوپک ورسره دا قرآني زور دی دا خدایي زور دی
برکات دي د قرآن یاسین برکات دي طالب کې روح پیدا شي په طالب کې کمالات پیدا شي قرآن یاسین کې ځای ورکړی او مولانا روم رحمت الله علیه ډېر ښه ویلي